اچانک د وخت ګارډن راکوز شو او دلته فرهاد هم را سره ملاو شو چې موږ سار کې راشو نو مختلف بیماران دي غره سره ملاویږي نو فرهاد هم را سره ملاو شو. فرهاد چې دی نو زموږ نه خاص کر د ټینشن ډپریشن د یری د غبرهټ حوالې سره د معدې حوالې سره موږ نه ټریټمنټ کولو. نو اوس تلک تاسو کو چې فرهاد چونکې مخکې چې دا راغلی نو د ماته یو دا خبره کړې چې په ما باندې بالکل د مرګ یره راځي او زه هم چې زه لاړم مړ شوم او د دې نه وړاندې بلها علاج هم کړی و او د هغې سره نو ټیک شوی. نو ګورو چې د تاثرات څه دي. دې کې ما لیکلي چې دا د جنرالایز انزایټي ډس order بیمار دی چې دا یره په ما باندې یره راځي زړه مې درځيږي خفه یم ناراست یم او دې سره تللی شوي ډېرې زیاتې خبرې وي. فرهاد خان څنګه اوس طبیعت دې څنګه دی وروره؟ یا ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر بهتر شوی یم او ډېر مطمئن یم ستاسو نه ډېر ماشاءالله. مخکې چې تا ماته یو ځل ویلي چې ما باندې د مرګ یره راځي خاص دې څیز له ډېر فوکس ورکولو هغه څنګه دی؟ سوچونه به هم راتلو قسمه د مرګ یره به راتله او ټینشن به ډېر و په سر باندې به مې بوج و معدې باندې به مې بوج و وا ماشاءالله ډېره بهتري راغلې ده په د یوې میاشتې دوایي سره ماشاءالله. صحیح. مخکې د ډېر لکه دا خبره به ډېره کوله چې مرګ یې راځي کوم ته چې موږ پینیک اټیک وایو اکثر دا خلک وایي که نه چې زه یاره الپرازولام اسټولوپرام پیراکزیټین فلاکزیټین استعمالوم او د هغې باوجود هم په ما باندې پینیک اټیک کیږي. نو په 13 ستمبر باندې راغلی وي نو څه ګڼئ چې اوس د هغې نه بعد در باندې بیا چېرته د مرګ یې راغلی که نه؟ بالکل نه راغلی ما به دې زړه طرف ته درد غوندې هم کېدو هم نشته ماشاءالله ښه شوی دی ډېره ماشاءالله.